الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الفاتحة دا قرآن کریم اولنے سورت دے پا ترتیبی قرآنی مصحفی عثمانی سرا ددی متعلق یو څو خبرې شوي ددی فضیلتونه بیان شیو ددی نومونه او ددی د مخکیوالی وجه دا شان دری صورت خلاصم ویلی شوی وه چې دی صورت کی اول اللہ رب العالمین د توحید خبره کوي د وحدانیت خبره کوي دعوت توحید دا الحمدللہ سرا بیا په دې دعوه باندې درې دلایل دي. اول دلیل رب العالمین، دویم دلیل الرحمن الرحیم او دریم دلیل مالک یوم الدین. بیا دغه دلایل نتیجه او ثمره ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا په دغه مسله باندې د استقامت د پاره دعا اهدنا الصراط المستقیم. بیا د دریو ډلو تذکره انعام والا صراط الذین انعمت علیهم، غضب والا غیر المغضوب علیہم، ضالین گمراہان ولا الضالین. دا پنځه خبرې په دې صورت کې بیانېږي. نن د الحمدلله رب العالمین د دې مختصر وضاحت او مختصر تفسیر لاول داغی معنی اورئی الحمدللہ ټول صفتنا د خدای توبه للہ خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالن کے د ټول مخلوقات دے. الحمد ټول صفتنا د خدای توبه، ټول خوینا د کمال، ټول صفتنا د کمال لله خاص الله لردی، د بل چا پکې نشتا، خاص د الله دی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی. دا حمد په دې ځای کې ګوره الحمدلله د دې په ځای باندې الشکر لله نه دی ویلی شوی، حالانکې داغیم بیا معنی داوا چې شکر دے دا اللہ. داسم ندے ویلے شوی چې المدح للہ، ذکا مدحم پا عربی کی صفت توائی، المدح للہ ندے ویلے شوی چې صفت دے اللہ لرا، بلکہ دا لفظ ویلے شو الحمدللہ. الحمد دا دی حمد معنی واوری لول. حمد په لغت کی صفت کولو ته وایي
او په اصطلاح کې هو الثناء علیه بمجده وتعظیمه، دا د الله رب العالمین صفت کول دي د الله په بزرګۍ باندې او د الله په تعظیم باندې، د الله په لوی شان باندې. دویم تعریف درې شوی دی هو الثناء باللسان علی الجمیل، د الله صفت دی په ژبه د هغه په ښایسته صفاتو په ښایسته خویونو کې. دریم تعریف شوی دی الوصف بالجمیل علی جهت التعظیم، د الله صفت کول د الله په ښایسته خویونو باندې په طریقې د تعظیم سره چې د الله تعظیم کې د الله عزت کې او د الله بڑائی بیانې. څلورم تعریف شوی دی الثناء علیه بالفضیلہ، د الله رب العالمین صفت کول سره د غوروالینا په فضیلت سره. او دام پنځم نمبر هو الثناء علی الجمیل من جهت التعظیم من نعمت وغیرها، د الله صفت کول په ښایسته خویونو باندې برابر خبره ده که نعمت کړی او که نه کړی، تا باندې یو نعمت دغه ټیم کې وشو که ونه شه، خدا الله حمد ویل. بعضې داسې تعریف کوي الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظیمه، دا الله د صفاتونو اقرار کول چې الله د ډېر کمال صفات دي، د کمال خویونه دي، سره د الله سره د محبت نه او د الله د تعظیم سره. دا د دې تعریفونه شوي دي. خو ګوره په دې کې موږ یو معنا وکړه ابتدا کې چې الحمدلله ټول صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. دو معنی مفسرینو کړلي، خو په یو معنی باندې اعتراض راتلی شي او په دې معنی باندې اعتراض نه راځي. که ستاسو خیال عام طور چې دا څومره ترجمې لیکلی شوي دي، لکه د جماعتونو کې اکثر هغه د ترجمې والا قرآن مجید پروتي، نو پای کې اکثر داسې لیکلي الحمدلله ټول صفتونه الله لره دي، ټول صفتونه الله لره دي، په دې باندې بیا اعتراض راځي. ګوره که داسې معنی موږ وکړو اگر چې دغه هم ټیک ده او د هغې هم جواب کیدلی شي، هغه جواب هم واورئ هغه اعتراض هم واورئ. دغه معنی چې موږ وکړو الحمدلله ټول صفتونه خاص الله لره دي، ګوره صفتونو نه مراد خویونه، چې ټول خویونه الله تعالی لره دي. دا اوږد باس دی ځکه الف لام په څلور قسمه دی. دا الف لام چې کوم راځي نو د علم کتابونو کې راځي چې دا په څلور قسمه دی. یو الف لام استغراقی دی، یو ته الف لام جنسی وای، یو ته الف لام عهد خارجي او بل ته الف لام عهد ذهني. دغه معنی چې من کو الحمدلله ټول صفاتونه خاص الله لره دي، دا الف لام استغراقی بشي. نو دلته چې من کله داسې معنی وکړه چې ټول صفاتونه خاص الله لره دي، ټول خویونه خاص الله لره دي، چې څومره ښایسته صفات دي او ښایسته خویونه دي الله لره دي، نو ولې د الله رب العالمین نه ما سوا بل څه ښه خویونه په چا کې نشته، حالانکې پیغمبرانو کې هم ښه خویونه شته، حالانکې په نیکانو خلکو کې خویونه ښه شته. ښه خویونه د الله رب العالمین نه بغیر په مخلوقاتو کې هم شته. نو د هغې جواب خدا کیږي چې ګوره د الله رب العالمین صفتونه دي، ځینې خویونه دي او ځینې خویونه د بنده دي او د مخلوق دي. خو د الله او د مخلوق په دې صفاتو کې فرق دا دی چې د الله صفتونه د هغه خپل دي او نه ختمېدونکي دي، پناه پې نه راځي. او د مخلوق چې کم خویونه دي او کم صفتونه دي یو خدا د خپل نه دي. که پیغمبر دی د هغه خپل خوی نه دی، الله ولا ورکړی دی.
کبل نیک دی یو انسان دی نو اغلم دا خوی الله رب العالمین ورکړی دی. او دویم دا دی چې د دا خویونه پانی دی ختمیدونکي دي، همیشه د پاره نه دي، او د الله خویونه همیشه دي خپلی دي. خو ردینه دا دویمه معنی ډېره ښکلې ده، دیو جن دغه معنی مې ټیک ده، خو دا دویمه معنی دا ډېره مزیداره ده. په دې بیا یې اعتراض هم نشي راتلی چې هغه داسې تعریف وکړي، داسې د دې معنی وکړي چې الحمدلله ټول صفتونه د خدای توبه لله خاص الله لره دي. صفتونه خخه صفتونه او خخه خویونه شته په مخلوق کې هم، خو د الوهیت چې کوم صفات دي، د خدای توب چې کوم صفات دي، د کمال چې کوم صفات دي، نو هغه خاص الله لره دي، صرف د الله دي، د بل چا نشته. لکه الله رب العالمین سمیع ذات دی، اوس بنده کې هم د سمیع صفت شته اوري. اوس درې فرق څه دی؟ ګوره یو د خدای توب والا صفت دی او یو د هغه د مخلوق صفت دی. نو د الله او د خدای توب والا صفت داره چې الله اوري خو غوږونو ته محتاج نه دی، الله اوري خو سبل څه ته محتاج نه دی. او بنده چې اوري غوږونو ته محتاج دی. بنده چې اوري لرې ځای کې نو موبایل ته محتاج دی، بل څه اسبابو ته محتاج دی. ما فوق الاسباب چې څومره صفات د خدای توب دي نو دا د الله رب العالمین دي. نو الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب او د کمال لله خاص الله لره دي. او بیا د الحمدلله دا ډیره جامعه کلمه ده، ډیر پدې کې ډیر سره جمع شوي دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی الحمدلله کلمة الشکر اذا قال العبد الحمدلله قال الله شکرنی عبدی. وی الحمدلله دا کلمه د شکر ده، که شکر ته د الله وباسي کنه د دینه د تبله کلمه نشي ملاوي دی. دا شکر لله نه دا ډیره بهتر ده. الحمدلله دا کلمه د شکر ده. وی کله چې بنده وی الحمدلله قال الله شکرنی عبدی، نو الله تعالی وی زما بنده زما شکر ادا کا. جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حدیث نقل کرلے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. د ټولنا بهترین ذکر اغه لا اله الا الله دی. ته چې ذکر کې کنا د ټولنا بهترین ذکر کم دی لا اله الا الله، لا اله الا الله. ذکر الله توحید مسله ده، او د لا اله الا الله دا څه چې من کو نو د لا اله الا الله لپاره منځونه، زکاتونه، حجونه، جهاد، تبلیغ، څومره څه چې کیږي د لا اله الا الله لپاره، نو دا افضل الذکر دی. وافضل الدعاء الحمدلله، او په ټولو دعاګانو کې بهتره دعا هغه الحمدلله ده چې ته وی الحمدلله. د دې وجه نه د ځینو خلکو بهتر عادت جوړ شوی هغې باره خبر وایي الحمدلله. دا ډېر ښکلی صفت دی، الله دې موږ ټولو کې راولي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که چېرته الله رب العالمین زما یو امتی له دا ټوله دنیا ورکي او بیا دې دا کلمه وی الحمدلله، وی دا یو الحمدلله د دې ټولې دنیا نه ولا بهتر دی چې یو طرف ته د ټوله دنیا میلاو شوه او د بیا ویل الحمدلله، نو دا یو الحمدلله د دې ټولې دنیا نه دا ولا غوره دی او بهتر دی. بیا چې کله دا غوره دعا ده الحمدلله، ځکه حدیث کې راغی افضل الدعا، د دې وجه نه په هره دعا کې دا شامل کړل الحمدلله. که ستاسو خیالي چې روټۍ څوک وخوري نو هغه دعا وایي، مختلفې دعاګانې راغلي دي. الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني مسلمين. ګوره که ځان لوي که نه اوس داسې دا نا او نی په دې کې دقه فرق وي.
الحمدلله ځان لدی یوازې روټي وخړه یک یوازې الحمدلله الذي اطعمني وسقاني الحمدنا دی الله تعالی هغه ذات لرا چې ما باندې خوراک وکا وسقاني او پما یوبوس کلی وجعلني من المسلمين یا وجعلني مسلمين زید مسلمانانو نگر زولې مسلمان یما او کته چیرې د نور مسلمانانو هم ځان سره شراکت کوم نو بیا به الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين بیا داسي دغه شانت کې دا دعا مشته الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وسوغه وجعل له مخرجا حمدنا دی الله تعالی اغزاد لرا پمای خوراک وک پمای وبوس کلی او پمړې کې می ونن خاطا او بیا الله رب العالمین د دې لپاره د وتل اللارم ګرځولې دا د الله حمدونه دي دغه شانتګي الحمدلله الذي اطعمني فاشبعني وسقاني فارواني خدا زینی دعاګانی د عامي خلکو ته د یو اکثر یادای دا ټولي دعاګانی شته دغه شانتګي یو انسان وبوس کلی پای کوم دا دعا ده الحمدلله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا حمدنا دی الله تعالی اغزاد لرا چې په مای بهترین خوږی وبوس کلی په خپل مهرباني سره او دا وب ترخین دی دا زمنګ د ګناهونو د وجنه الله ترخی کړي ندي دغه شان یو انسان بیت الخلا راوځي او د سمات وکا الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حمدنا دی الله تعالی اغزاد لرا زمانه گندگی لری کړه او مال عافیت راکا زې مال عافیت د دین راکا دغه شان او ګوره انسان دا لوی نعمتونه زکه په الحمدلله وای کنه کنه دی یو کې خوراک درته نه ملاويږي مړېږي نه خوراک درته نه ملاويږي او دا کته سوي شرا داسې به کم زین نشتره ډېر داسې غریبانان شتره هغه خوراک نه مومي هغه نه روز کیږي دغه شان ډېر داسې نور په دې دنیا کې قسمه خلک شتره هغه روټي نشي خوړلې نو ته چې کله روټي وخوري دا دعاګانې خامخا وایا دغه شان او د سمات نه راووتي نو الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حمدنا دی الله غزات لرا چې زمانه گندگی لری کلو مال عافیت راکا ته دا ولا کم غټ نعمت نو دا د ټول نه لوی نعمت دی کناغه چانه ته پوس وکا چاغه ته دغه تکلیفي دغه شان د خوب نه را پاسي نو خوب د مړی بشان پروت وي او څنګه خبر نه وي الله را پاسولي نو الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور حمدنا دی الله تعالی اغزاد لرا چې منګه را پاسولو ورستو زمنګ دود کېدلونا او دارنګ دی الله تعالی تب منګ واپس کیګو یو زلبا منګ دسیو د کیګو چې بیا واپسېدل نه بس هغه بوګدوخ په بیا وغځيږي هغه کې بیا ته پاسېدل نشته دغه شان کپڑے دی واغستی نو دعا وایا الحمدلله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي حمدنا دی الله تعالی اغزاد لرا کسانی چې ما ته جامې را واغستولې مال دا کپڑے راکړي ما اواري به عورتي چې ز په دې باندې خپل عورت پټو ما واتجمل به في حياتي او ز په دې باندې په خپل ژوند کې خيستواله حاصلو ما زکه دا کپڑے په دې کې دوانه پیدا یو په عورت پټ شي او دویم دې کې پیدا خيستواله دي دا کچرته کپڑے جانا غستلې نو سي چنده خان پکړځي دی بیا څومره بدی بخکارې دی خدا کپڑے څومره خيستواله دی زینت دی یو خيستواله الله رب العالمین را لګلې دی
دغه شان دا دعا مشتا الحمدلله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. دا سه کلمه دا الحمدلله چې د هر دعا په اول سر کې راځي، او دا سه کلمه دا 15 سورتونو په شروع کې دا راغله. په قران کریم کې 15 سورتونه په الحمدلله سره شروع دي، منځ کې هم ډېر دي، خو په سورتونه چې شروع شوي دي نو پای کې اول سورته فاتحه ده الحمدلله سره شروع شوی ده، دویم سورته انعام ده په الحمدلله سره شروع ده، او دریم سورته کهف ده په الحمدلله سره شروع، څلورم سورته سبا په الحمدلله سره شروع، او پنځم سورته فاطر په الحمدلله سره شروع ده. بیا په دې کې شکر او د حمد څخه فرق دی. نو ګوره حمد دا شکر په مقابله د نعمت کې، او حمد دا په مقابله د نعمت کې نه. حمد کې شکر داخل دی او په شکر کې حمد داخل نو. د دې وجه نه د الحمدلله ډیره جامعه کلمه ده. دغه شان په مدح او په حمد کې فرق دی چې حمد صرف د ژوندۍ د پاره کېږي، او الله رب العالمین ژوندۍ ذات دی، همیشه د پاره وي، مرګ پې نه راځي. او مدح خاص دی، دا عام نه دی، دا خاص دی. دا چې کوم دی نو دا مدح عام دی، خاص نه دی. او دغه شان د کې حمد کې تسبیح داخله ده، او تسبیح کې حمد داخل نه دی. ټول التسبیح لله ونوایا، المدح لله ونوایا، الشکر لله ونوایا، ځکه دې ټولو نه بهتره کلمه الحمدلله ده. بیا لفظ الله په دې کې علماء ډېر بحث کړی دی او تفسیرونو کې، او هغه بحث خو لنډه دا ده چې الله رب العالمین کوم ذات دی. الله ګوره د الله په نومونو کې دوه قسمه نومونه دي. ځینې نومونه د الله پورې خاص دي، هغه بل چا پسې نشي، هغه بل چاته نشي ویلی. د الله رب العالمین ذاتی نومونه دي، لکه الله شو، الرحمن شو، دغه شان نورم ډېر نومونه. او ځینې نومونه الله رب العالمین پورې خاص نه دي، بندګانو ته هم ویلی شي، لکه رحیم او نور داسې هغه نومونه د الله رب العالمین چې څومره دي پای کې دا دوه اقسام دي. اوس دا لفظ الله دا د الله ذاتی نوم دی، دا بل چاته نشي ویلی. او د دې الله رب العالمین ته الله ځکه وایي لأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، ځکه چې مخلوق الله تبارک وتعالی طرف ته سکون حاصلوي او د الله په ذکر باندې خلق مطمئن کیږي. قرآن کریم کې الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر باندې، د الله په یاد باندې زړونو ته اطمینان راځي، زړونو ته خوشحالي راځي. انسان ډیر خپای خو چې د الله نوم بار بار وای زړه به اسې هغه به خوشحاله وي، هېڅ به نه وي ورسره او زړه به خوشحاله وي. د دې وجه نه بله معنا دایم شوې ده چې ټول خلق خپل حاجتونه هغه ته وړاندې کوي. وای مانا الله گفتا آن کسی بوئی، مانا الله گفتا آن کسی بوئی، یولہونا فی الحوائج هم لدئی. مانا دا اللہ امام سیبوئی سیب کلی دا چې خلق په حاجتونو کې آغی طرف تزی او آغا تخپل حاجتونو پیش کئی. بیا دا الحمدللہ دا دومره بہترین کلمه دا د دې دا حرفونه چې تاسو شمار کئ نو دا اته دي. الحمدللہ اته کلمه، اته حرفونه دي، او د جنت دروازیم اته دي. کم یو انسان همیشه د پاره خبره کې الحمدلله، ته څنګه الحمدلله، او دارنګ نور تپوس هغه نه چې څومره تپوسونه کوي دی وای الحمدلله الحمدلله. دا الحمدلله چې تر د سره تعلق جوړ کا د جنت دروازې هغه په دې ته کولاوي دي شي. قرآن کریم کې دا لفظ د الله څومره ځله راغلی دا 2697 ځله دا لفظ الله راغلی. دا د الله رب العالمین هغه اسم ذاتی دی، نور صفاتی نومونه دي، دا د الله رب العالمین ذاتی نوم دی.
او بیا رب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی. رب څه ته وایي؟ رب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو. رب څه ته وایي؟ تفسیر مدارک وایي وقال الواسطي رحمه الله تعالى هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء وهو اسم الله الأعظم. وی رب اغا ذات تویل کی گنا رب صرف دسی نا پالون کے نا رب دا اللہ رب العالمین پا صفتونو کے یولوی صفت دے. رب اغا ذات توی هو الخالق ابتداء چی دا پیدا کون کے دے اولا دا نش نشتا کول کئی دا آدم نئی وجود تراولی دا نش نشتا کول چی کئی نو اغا ربی دا نش نشتا کول. دویم والمربی غذاءن او بیا تربیت کون کے دے غذاءن پا غذا کی دی انسان لبیا غذا مورکی خوراک مورکی اگر چل مرتخی او اللہ رب العالمین دا ہر انسان موافق اغلا خوراک ورکی. کستازو خیالی اول نکا چرت معشوم پیدا شوی او دا پورند تا روٹینو دے خوڑے نشی اللہ تبارک و تعالی دا سی عجیبہ انتظام وکا. لاول چی دا مور بخیٹا کی معشوم دے آغا دا پارا انتظام وکا او دارنگی آغا خوراک آغا تزی اللہ تبارک و تعالی ورطرسی دغشان بیا پیدا شا اللہ تبارک و تعالی ولت سمر بہترین طریقے سر غذا ورکی او اسباب مولا پا قلار باندی ورکی او خوراک بہترین طریقے سر آغا معشوم آغا تے چلم بیا دا غذا و دا خوراک دا خوڑلو آور خی. دغشان نور چی سمر حیوانات دی که مثال پتور باندی ورغمے وے او آغا تا پارا آغا لچل نورت لے دا خوراک تال اول بیزار الوشلے بید آغلا خوراک ورکولے سمر بگرانوا ولی او پتا بنلگی دا چی دا مول شو که مول نشا دا معشوم پتا بنلگی دا چی مول شو کنا. لیکن اللہ تبارک و تعالی دوم راجبہ ترتیب سرا دا انتظام کرے دے رب دے زکا اللہ تبارک و تعالی دا معشوم تا چلم و خودو دا معشوم لے غذام پاکے تیار اکللا او اللہ رب العالمین واللہ دا وقت پوری غاخونا نور کئی زکا غاخونو تے ضرورت نشتے ہم بیا چکل دا معشوم دے دا روٹی شی دا خوراک شی بیا والا اللہ رب العالمین غاخونا ور کی. والمربی غذاء او دریم والغافر انتہاء اللہ تبارک و تعالی بیا بخنم کون کے دے. اللہ رب العالمین دا روح تربیت ہم کئی دا جسم تربیت او دا روح تربیت. تربیت بیا چتوائی امام راغب رحمہ اللہ فرمائی وَإِنشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ الْكَمَالِ. انشاء الشیء یوشے موجودول او یوشے پیدا کول حالا فحالا فقلارا قلارا الى حد الکمال حد کمال تا کمال تے رسی خو پچس باندې رسی فقلارا قلارا رسی حال فحال باندی یا تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا رسول دی یوشی کمال تا فقلارا قلارا پدمدما. او گورا بیا تربیت کی دغه دو چیزونه دی د پالنې چیزونه هم پیدا کړي او په دغه چیزونو کې اثر هم یې ښیي. انسان لګورا باران ول راوري د ځمکې نه ول بیا فصل لا خېجي رزق پیدا کیږي او بیا په دغه کې الله اثر یې ښیي. کوس په دې روټۍ باندې چا سه خوړې او مړخ پکې نه وي دا مړخ اثر پکې الله رب العالمین کې خودو د انسان د پاره رب دی. بیا پدې کې ګوره یو مسله دا هم یاده کوي چې رب چې کله داسې مطلق رب صرف رب ذکر شي د دې نه مراد به یو الله وي د الله نه بغیر بل چاته دا بیا رب نشي ویلی صرف رب مطلق رب ذکر شي او که چېرته دې سره بل یو ټکی ورسره شامل شو لکه رب البلد دارنګې رب البیت رب الابل بیا دا بنده ته هم ویلی شي لکه رب الابل د اوښانو مالک رب البلد د کلی مالک
رب البیت د کور مالک، داسې الفاظ بیا ویلی شي. خو صرف چې رب ذکر شي او ته زما د بنده مراد دی نو دا بیا جایز نه دی. دغه شان په قرآن کریم کې دا بیا تقریبا په 2 معنو سره استعمال شوی دی رب. یو په معنی د تربیت سره، بل په معنی د جمعوالی سره، بل په معنی د تابعدارۍ سره، او بل په معنی د اصلاح سره، پنځم په معنی د مشرۍ او د حکم کولو سره، شپږم په معنی د مالک کېدلو سره، او اووم په معنی د معبود سره. دا ټولې معناګانې د قرآن کریم کې دا ځای په ځای باندې به دا راځي. عالمین رب خو معنی شوه پالون کې، خو څنګه پالي چې الله تبارک وتعالی هر اسباب د دې لپاره پیدا کوي او پای کې اثرم الله رب العالمین ایښی دی. عالمین دا جمع د عالم دا، کل ما سوى الله تعالی فهو عالم. دا الله رب العالمین نه چې سوا څه دي نو دا عالم دی. دا الله نه بغیر چې څه دي نو هغه عالم دی. کل ما خلق الله فی الدنیا والآخرة فهو عالم. څه چې الله په دنیا او په آخرت کې پیدا کړل دا عالم دی. او ګور عالمین دا جمع ځکه ذکر شوی دا چې ټولو اجناسو ته شامل شي. د انسانانو عالم دی، د پیریانو عالم دی، د ملائکو عالم دی، د مرغو عالم دی، دارنګې د دریابونو عالم دی، د وچې عالم دی. دا ډیر عالمونه دي او ډیر داسې الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. نو الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توبه لله خاص الله لره دي. نو یو دلیل دا غیر لپاره دا دی رب العالمین، زکا چې پالون کې دی د مخلوقاتو. نو بل دلیل واوره، دریم دلیل الرحمن الرحیم. الرحمن داسې الله چې عام مهربانی والا دی، الرحیم او خاص مهربانی والا دی. دا بل دلیل دی چې ټول صفاتونه د کمال زکه الله لره خاص دي، زکه چې الله رحمان او رحیم دی. او دا دواړه د رحمت نه دا مشتق دي، د مبالغې صیغې دي او په دې کې معنی د ډیروالي او د همیشوالي پرته ده. د دې الرحمن الرحیم بیا ډېرې معنی علما کرامو کړلي. هغه انشاءالله تعالی وایو چې دا څومره کمال په دې کې پروت دی د الله رب العالمین په دې نومونو کې. ګوره یو معنی دا کړله، الرحمن داسې ذات دی چې مهربانه دی په اسمان والو باندې. الرحیم او داسې ذات دی چې مهربانه دی په ځمکې والو باندې. دویمه معنی الرحمن داسې ذات دی، داسې ذات دی چې څه ته غواړي نو خوشحالیږي. الرحیم او داسې ذات دی چې څه ته نه غواړي نو خفه کیږي. دا د الله یو د الرحمن معنی څه شوه چې په اسمان والو مهربان دی، الرحیم معنی په ځمکې والو مهربان دی. دویمه معنی چې رحمان هغه ذات ته ویلی کېږي چې څه ته غواړي خوشحالیږي، او رحیم هغه ذات ته وایي چې څه ته نه غواړي نو خفه کېږي. ځکه حدیث کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من لم يسأل الله يغضب عليه. څوک چې د الله رب العالمین نه څه نه غواړي نو الله غصه کېږي، الله خفه کېږي. ګوره د الله نه چې څومره غواړي او څومره اوږدې اوږدې دعاګانې کې او څومره الله رب العالمین ته زاری کې، الله ته جاړي نو الله خوشحالیږي. او چې ځان مستغنی ګڼي د الله نه څه نه غواړي نو په دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي. د دې د وجه نه یو شاعر دا ویل دي ولا تطلبن بني آدم حاجة، لا تطلبن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. ویم مغواړه د بني آدم نه خپل حاجت، د بني آدم نه خپل حاجت مغواړه. واسأل الذي أبوابه لا تحجب. دا هغه ذات نه غواړه چې دا هغه دروازې چرتم نه بندېږي. که د شپې ورته وی د شپې ته حاجت غواړي نو بیا هم دروازه کولاو، که د ورځې که شپی، که سخت ی او که راحت ی، که باران یو که سیلې که څه په هر وخت کې د هغه دروازه کولاو ده.
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وی الله رب العالمین خپکیږي چې کله ته د الله نه څه نه غواړي، او بنی آدم نه چې کله څه غواړي نو خپکیږي، ځکه تا چا نه څه نه غوښتلي او ډېر ښه سړی دی، خو چې کله دې څه وغواړي نو بیا هغه بیا تا ته به غوسه وي. دغه شان بني آدم نه چې یو ځل څه وغواړي، لکه تعالی سوالګر یو ځل لاشي نو بس هغه ته یو دسه ولا ساتلی هغه راوباسي ورکي، نو که بیا په دویم ځل لاشي جو زویدلی به م ورکو، او که به دریم ځل لاغې نو تا بل زکار پرېښی دی او بیا به هغه ته غوسه کېږي. او دغه شان دکي غوسه به درله درځي ډېره زیاته. خو الله تبارک وتعالی هغه نه چې څومره ته د هغه خلاف کې د هغه خلاف دې م وکړه، توبه دې ویستله، الله رب العالمین نه دې څه وغوښته، بیا دې توبه ماته کړله، بیا درنه ګناه وشوه، بیا هم درته الله نه دی غوسه. الله رب العالمین خوشحاله شي چې زما بنده توبه وباسي. یو ګناه دې وکړله، بله تر دې 100 ځله دې توبه ماته کړله، هغه یو ګناه وه 100 ځله دې توبه ویستله او بیا دې ګناه دنه وشوه، بیا وشوه، الله بیا هم نه خفه کېږي. په توبې الله تبارک وتعالی خوشحالیږي. د دې وجه نه بني اسرائیلو کې یو کس و، هغه یو کم سل مړي وکړه، حدیث دی یو کم سل مړي کړي وو. هغه راغی یو کس نه تپوس وکړو، دینداره کس و، غریب، هغه ته علم نه پوره، هغه نه تپوس وکړه وی ما یو کم سل مړي کړي، الله به مې معاف کړي چې اوس توبه وباسمه. هغه ویل تا ته ګوره وی خوښه زما د خوا نه عذاب به د باندې په موږ باندې ورسره راشي، او تا دومره مړي کړي ته غر کې جهنمي، توبه ستا نه قبلېږي. جو هغه ویاسم نه قبلېږي، جو هغه هم پکې وجلی دی، تا هم راله غوسه راوسته، سل یې کړه چې سل خو پوره شي. بل له لاړو او پویه سړی هغه نه تپوس وکړه، هغه پویه و، هغه ورته ویې بس الله رب العالمین دې معاف کوي، خو د دې ځای نه وځه، ځکه دلته یې خو په دغه ګناهونو کې بیا ته مشهوري په ګناهونو کې او په قتل کې، بیا به درنه دا ګناهونه کېږي، ځکه چې تا حرکت نه کړی، خروج دې نه کړی د یو ځای نه، د ګناهونو د ځمکې نه دې وتلی نه، د ګناهونو د ماحول نه وتلی نه، نو هغه ګناه ته نشي پرېښودی. بس دا سړی وی ټیک ده، توبه مې ویستله او لاړو. دی لا هغه بل کلي ته هم نه رسېدو، کم چې ده ورته ښولی و چې نیکانو خلکو کلی دی هلته لاړ شه، دی له رسېدلی هم نه و، په لاره کې مړ شه. چې مړ شو ملائک دواړه راغله، کم چې د عذاب ولو هغه هم راغله، کم چې د رحم ولو هغه هم راغله. رحم ولو ویل موږ به دې ساه اخلو، ځکه د مؤمن نه ساه د رحم والا هغه اخلي، وی موږ به دې ساه اخلو. کم چې د عذاب والا ملائکو ویل موږ به دې اخلو. دواړه هغه اختلاف پیدا شو، حالانکې دې سړي سفر دومره نه و کړی، د ګناه چې کم کلی و هغه طرف ته نږدې و، دې بل طرف ته ورته لار ډېره پاتې وه. الله تبارک وتعالی هغه ملائکو ته ویل دا ځای ناپ کوي. او الله رب العالمین دومره مهربان ذات دی، الله رب العالمین هغه ځمکه چې د نیکانو طرف ته وه هغه ځمکه یې را لنډه کړه، او چې حساب ولګاو هغه طرف ته نږدې و، بس د هغه د رحم والا ملائکو د هغې نه ساه واخیستله. نو الله تبارک وتعالی په دې خفه کېږي نه، که انسان ډېر غټ ګناهګار وي، ډېر لوی ګناهګار دی، خو چې الله ته توبه وباسي الله خوشحالیږي، الله تبارک وتعالی ورته هر څه معاف کوي. د دې وجه نه حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تعالی 100 رحمتونه نازل کړي دي، 100. په دې 100 رحمتونو کې صرف یو رحمت دنیا ته رالیږل دی، 100 رحمتونه په دې کې دا یو کم سلې ساتل جنت کې به مؤمنانو لور کوي. په دې یو پسلو کې یو کم سل دا به جنت کې مؤمنانو لور کوي، او یو رحمت را لېږل دی دنیا ته. دا یو رحمت چې دنیا ته را لېږل دی دا د مور او پلار مینا، د ښځې او د خاوند مینا، دغه شانته د نور مسلمانانو خپل مابین کې مینا، څومره چې د دنیا مینې د ټولې مینې دغه یو رحمت کې دي. نو حساب لګوئ چې الله تبارک وتعالی بیا وایي دا رحمت به ورسره په جنت کې 100 واړه رحمتونه متوجي. دنیا کې دا یو رحم څومره زیات دی تر دې چې
حیوانات چې یو بل سره کوم محبت هغه په دې کې داخل دی. وبها تتعاطف الوحوش على اولادها، د دغه رحمت د وجنه حیوانات هم په خپلو بچو باندې هغه رحم کوي. نو رب العالمین او دارنګ الرحمن الرحیم. نو دا الرحمن الرحیم دویمه معنی دا وشوه چې الرحمن داسې ذات دی چې څه دې غواړي نو خوشحالیږي، الرحیم او داسې ذات دی چې څه دې نه غواړي نو خفه کیږي. درېمه معنی واوره، الرحمن داسې ذات دی چې داغه رحمت ډیر دی، داغه رحم ډیر دی. الذي تکثر رحمته چې داغه رحمت ډیر زیات دی. الرحیم تتکرر رحمته داسې ذات دی چې داغه رحم بار بار دی، همیشه دی، داسې نه چې یو ځل بچا وکړه او وشه، نه، بار بار رحم کوي. او څلورمه معنی الرحمن داسې الله دی چې مهربانه دی په دنیا والو باندې. الرحیم داسې الله چې مهربانه دی په آخرت والو باندې. یا پنځمه معنی الرحمن داسې الله دی چې غټ غټ نعمتونه ورکوي. الرحیم او داسې الله دی چې واړه واړه نعمتونه ورکوي، واړه واړه نعمتونه ورکوي، غټ غټ او واړه واړه ټوله. او شپږمه معنی الرحمن داسې الله دی چې پیدا ورکوي، پیدا ورکوي. او دارنګي الرحیم داسې الله چې ضرر د پکوي، پیدا هم درکوي نو ضرر د نه هم لرې کوي. دا ټولې معناګانې اشتري الرحمن. خو کلی معنی او مشهوره معنی چې کوم موږ کوو، الرحمن داسې ذات دی چې عام مهربان دی. الرحیم او داسې ذات دی چې خاص مهربان دی. عام مهربان څه مطلب؟ کافر ګوره باران چې کوي که نه د ګناهګار په پټي باندې د کافر په پار ځای باندې کېږي، او دارنګ بلکې کافرو له ښه ورکوي، هغو له ښه ورکوي د مسلمان ده، ځکه عام مهربان ذات دی او د هغې دپاره صرف دنیا د کافر دپاره. نو الرحمن داسې ذات دی چې عام مهربان دی. الرحیم او داسې ذات دی چې خاص مهربان دی. بیا په آخرت کې صرف په مؤمنانو مهربان دی، بیا به کافران د هغه د رحم نه محروموي. مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د قیامت. دا دریم دلیل دی په دعوه باندې چې ټول صفتونه د کمال ځکه الله لره دي، ځکه مالک یوم الدین الله رب العالمین بادشاہ دی د ورځې د قیامت. مالک چاته ویل کېږي؟ مالک المتصرف فی الاعیان المملوکه باختیاری کی پیشا. داسې ذات دی چې په خپلو مملوکاتو کې په خپل طبیعت او اختیار تصرف کوي، دې ته مالک وایي. دارنګي القادر على استخراج الاعیان من العدم الى الوجود. قادر ذات دی، هغه ذات دی چې قادر دی پر راوستلو د څیزونو د عدم نه وجود ته، د نش نشته کول کوي. مالک یوم الدین ګوره مطلب دا دی چې په دې دوکه نه شئ چې الرحمن الرحیم الله هغه ذات دی چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی، او ته وایې زه به هر څه کوم، خپل اختیار به کوم، ګناهونه به کوم، او الله رحمان الرحیم دی. الله مه دوکه کېږه، مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د قیامت دی. هلته بیا ګورې سزا هم ورکوي او دارنګي بدلم ښه بدلم ورکوي او عذاب هم ورکوي او ثواب هم ورکوي. مالک یوم الدین. او په دې کې بیا ګوره دو قرات دي، ځکه قرآن کریم دا په 2 قراتونو باندې رسېدلی، خو دا مشهور چې کوم موږ وایو دا مشهور دغه دی. دینه علاوه نور قراتونو سره په 2 قراتونو سره دا راغلی دی او نازل شوی دی. یو قرات په دې کې مالک یوم الدین دی. یو ګوره موږ دا قرآن کریم کې چې څنګه لیک دی مالک یوم الدین، د دې معنی بادشاہ کول دا غلط دی. دا بادشاہ والا بادشاہ دی د ورځې د قیامت، دا به د ملک کېږي. ملک بادشاہ ته ویل کېږي او مالک دا اختیارمند ته ویل کېږي، واکدار ته ویل کېږي. وګوره د اول قرات غوره دی چې د دې معنی اختیارمند دی، د ملک معنی د بادشاہ، او د هغې وجې دي. مالک دا عام دی
مالک چې کوم د نو عام دی انسانانو ته د انسانانو مالک می د حیواناتو مالک می دارنګې د ځمکې مالک همي عام دی مالک چې رسی هغه صرف د انسانانو مالک نه بلکې د ځمکې مالک می د حیواناتو مالک می د ونو او د بوټو د هغې مالک می او ملک دا خاص دی په انسانانو پورې بادشاه صرف په انسانانو وي حیواناتو بادشاه لکه انسان دی او هغه بادشاه دی نو بادشاه د صرف د انسانانو بادشاه وي داسې نه چې د حیواناتو بادشاه ورسره هم دی لکه زمونږ د ملک بادشاهي مثال په طور نو هغه صرف بادشاهي د انسانانو د دې انسانانو وزیر اعظم د دیو بادشاهي داسې نه چې د خروم ورسره بادشاهي او د سپوم بادشاهي نه د هغې نه بادشاه صرف خاص په انسانانو پورې او مالک چې نو مالک دا بیا عام دی نو دا مالک ځکه غوره دی اختیارمن دویم دا دی چې مالک دپاره مکمل اختیاري مالک دپاره مکمل اختیار لکه ته د ځمکې مالک یې نو خپله ځمکه د خرڅولی هم شي او ته د حیواناتو مالک یې مثال په طور ستا غوا ده او ته د هغه مالک یې هغه خرڅولی هم شي حیوانات خرڅولی هم شي ته مالک یې ستا غلام دی هغه خرڅولی هم شي خو ملک سره دومره اختیار نه وي بادشاه سره اوس بادشاه ځمکه نشي خرڅولی دا خپل رعیت نشي خرڅولی چې موږ ټول خرڅ کړي دا نشي کولی خپل وس به کوي خو نشي کولی دغه شان دریم مالک دا غوره دی د ملک نه په دې باندې چې غلام د خپل مالک د معزوله کولو اختیار نه لري مالک چې کمی د چې کم غلامي هغه د خپل مالک نشي معزوله کولی چېرې زه تا نه منم غلامان اوس دې دور کې نشته چې مخکې به ونه ګوره غلام داسې نشي کولی چې خپل مالک ته وایي تا زه نه منم بس ته زما مالک نه یې داسې نشي کولی مالک داسې اختیارمند دی او دا ملک چې بادشاه نو دا خلک معزوله کولی شي لکه خلک راپاسي رعیت او بادشاه ته وایي کوزېږه کوزولی شي نو ملک د دې نه دا مالک غوره دی بل دا ده چې مالک چې کمی د ده چې کوم غلام د خپل مالک د اجازې نه بغیر هیڅ شی نشي کولی ټول اختیارات د مالک سره او رعیت بغیر د ملک نه د بادشاه نه هر څه کولی شي دغه شانته مالک د ملک نه په دې باندې غوره دی چې مالک کې حرفونه زیات دي 4 حرفونه دي پکې او په ملک کې 3 حرفونه دي نو د دې وجه نه مالک یوم الدین بادشاه د ورځې د قیامت دا معنی به نه کوئ مالک یوم الدین اختیارمن او واکدار دی د ورځې د قیامت اختیارمن او واکدار دی د ورځې د قیامت او دغه شانده کې که ملک یوم الدین شنو بیا به هغه معنی کېږي چې بادشاه دی د ورځې د قیامت اوس په دې کې دا خبره چې اختیارمن او واکدار دی د ورځې د قیامت نو ولې په دنیا کې الله مالک نه دی صرف په آخرت کې دی نو د هغې جواب دار یې ګوره چې الله رب العالمین چې څنګه په آخرت کې د قیامت د ورځې مالک دی دغه شان په دنیا کې هم دی خو دنیا کې نور خلک هم دعوی کوي ډېر خلک دعوی کوي هغه وایي زه مالک یم زه اختیارمن یم خو په آخرت کې به څوک داسې دعوی والا هم نه وي دعوه به هم نشي کولی نو ځکه وی مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د قیامت ایاک نعبد و ایاک نستعین اوس دا ثمره او نتیجه د دلایلو چې الله داسې ذات دی چې هغه رب العالمین دی الرحمن الرحیم دی مالک یوم الدین دی نو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله صرف ستا بندگی وکړو او یا الله صرف ستانه مدد به موږ غواړو په دې کې ګوره قانون دی په عربۍ کې چې لاول پیلی بیا فاعلی او بیا مفعول ذکر کیږي لکه نعبدو پیل دی په دې کې نحنو ضمیر فاعل دی او ایاکا دا مفعول به ده خدا مخکې شوی ده دا مفعول مخکې شوی دی په دې نعبدو پیل باندې د هغې وجه ده په دې کې د خاصوالي معنی پیدا کیږي چې خاص صرف ستا دا معنی د دې د وجه نه کوو موږ نو ایاک نعبدو خاص صرف ستا بندگی کو منگا اے اللہ و ایاک نستعین
او خاص صرف ستانه مدد غواړو مونږه اے الله ستانه مدد غواړو او ستا بندگی کوي الله عبادت ذلت ته ویل کېږي خشوع ته ویل کېږي خضوع ته ویل کېږي دارنګې اصطلاح کې ردی تعریف علماء داسې کړلی چې هي بذل الوسع فی طاعة الله مع مراقبة عظمته وخوفه چې خپل طاقت خرج کول خپل طاقت لګول د الله رب العالمین په تابعدارۍ کې سره د لحاظ د عظمت داغنه او سره د یری داغنه دې ته ویل کېږي عبادت چې د الله رب العالمین عاجزي کې د الله عظمت مخې ته دی او د الله رب العالمین سره د محبت دی د الله نه د یره ده او شیخ صاحب داغنه زمونږ استادان هغه را نقل کوي چې عبادت العبادة تجتمع من ثلاثة اشیاء عبادت د دریو شیزونو نه جوړ دی ګوره موږ د الله بندگی کوو که نه عبادت کوو چې دا موږ وپېژنو چې عبادت د دریو شیزونو نه وی جوړ دی وان لم یکن واحدها لا یکون عبادة که چېرته په دې کې یو هم نه و که نه په دې دریو شیزونو کې نو بیا به هغه عبادت نه وي هغه بندگی نه وي کم شیزونه دي ویو پای کی وهي الحب والخوف والرجاء یو محبت دے دویم یره ده او دریم امید دے تمه ده او داغه مثال بیا به هغه داسې پیش کاو چې د دې مثال د کټ دی چې کوره کټ دا د دریو سیزون نه چې کوم ده نو دا جوړي یو د دې خپې دویم بازوګانې او دریم هغې کې هغه پړي چې دا درې وانه راجمع شي نو کټ جوړ شي اوس که په دې کې دا درې وانه سیزونو کې مثال په توره دا خپې نشته دی نو خلک وایي پړی پروت دی او بازوګان پراته دي یا دا بازوګان نشته دی خلک وایي د کټ خپې دي او پړی دی دا درې وانه چې کله راجمع شي نو وروستو هغې ته خلک څه وایي کټ ورته وایي او که دا جدا جدا پراته دي او دا یو شیز پکې نشته دی نو خلک هغې ته کټ نه وایي چې هلته خپې پرتې دي د کټ او ته وایي کټ دی چا به والی چې کټ نه دی دا د کټ خپې دي نو دقه شانته کې څنګه چې دا درې وانه شیزونه راجمع شي نو هغې ته خلک کټ وایي دې عبادت کې هم دا درې شیزونه چې دا راجمع شي محبت او دغه شانته کې تمه او یره نو دا به د الله بندگی او که دې دریو کې یو هم نه نو بیا به ګورې د الله بندگی نه وي د الله عبادت به بیا تا نه کړی او بیا د هر یو ګوره بیا په دوه قسمه دی محبت یرا او تمه دا په هر یو په دوه قسمه دی ګوره مینه په دوه قسمه ده حب محبت مینه په دوه قسمه ده یو مینه د خدایتوب ده او یو عامه مینه ده د خدایتوب والا مینه الله پورې خاص ده او بل چاله نه ورکې او یو عامه مینه ده نو هغه مور او پلار سره کې ورونو سره کې او دغه شانته کې نور دا مینه ده بیا عامه ده یره چې کم ده یره دم په دوه قسمه ده یو هغه یره ده چې د خاص ده په الله پورې د الوهیت والا یره د خدایتوب یره ده د خدایتوب یره لکه الله تبارک وتعالی نه مونږ یریږو نه مونږ یینو خدای الله رب العالمین نه یریږو داسې یره به د بل چا نه کې لکه اوس مثال په طور باندې لورې چېرته په بل ملک یو کس دی او ته وایې زه ته یریږم نو دغه یره به د هغه نه کې ها چې اوس مثال په طور مخامخ تا پسې هغه ټوپک راغېستی دی تورې راغېسته نو بیا هغه یره هغه بیا منه نه ده او دا شان یا په تا پسې مار را روان دی بل څه شی دی هغه یره هغه بیا د الوهیت والا یره نه ده هغه یره د بل څه نه هم کولی شي دریم نمبر امید دی امید او تمه تمه به د یو الله رب العالمین نه کې د الوهیت والا تمه د خدایتوب تمه او یو عامه تمه ده لکه د الله رب العالمین نه تمه هغه داسې تمه چې ګوره موږ نه الله یینو الله رب العالمین نه تمه کوو د رحمت اوس داسې یو انسان دی چې هغه نه تا سره څه اسباب باندې لکه ټلیفون وغیره نشته دی لرې چېرته دی یا یو مړی دی په قبر کې پروت دی د هغه نه څه ته تمې کې نو هغه تمه به د الله رب العالمین نه کې صرف ها مخامخ یو بنده هغه سره څه دي او ته دې څه شی غواړې او د هغې تمه دې کې نو ټیک ده هغه بیا د الوهیت والا تمه نه ده دا درې سیزونه به راجمع کې حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي
وی فالقلب فی سیره الی الله تعالی بمنزلة الطائر، زړه الله رب العالمین ته په تک کې پشان د مرغۍ باندې دی، نو محبت د هغې سر دی او یره او امید دا دوه وزرې دي. هغه بیا بل مثال لکه یو مثال ما ته سره کټ پیش که، دویم مثال هغه وایي د عبادت نه دی، دا انسان پشان دا زړه نه دی، دا زړه وایي مرغۍ ده، زړه مرغۍ ده، محبت د دې سر دی د دې مرغۍ، او دا امید او دا تمه او دا یره در دې وزرې دي. نو بیا هغه وایي کله چې په متا سلم الرأس والجناحان فالطائر جید الطیران، چې کله د یو مرغۍ سرم برابر دی او وزریم برابر دی، نو دا به ډېر ښکلی مزل کوي او سفر به کوي او ګرځي را ګرځي به هوا کې الوزي به، مرغۍ سرم روغ دی وزریم روغی دی. خو ومتا قطع الرأس مات الطائر، که د مرغۍ سر کټ شه نو مرغۍ به کته راولویږي او مړه به شي. دقه شانده کې که ستا د الله سره محبت نه و نو بندګي دې پوره نه ده، بس هغه مرغۍ چې بیا څه کار نه وي هغه څټې ودنګېده. دغه شان ومتا فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد، او که چېرته د دې دا وزرې نه وي د مرغۍ، سر شته خو وزرې نشته، نو بیا به د ښکاري ښکار شي، ماشومان به هم رانیسي ځکه وزرې نشته الوتی نه شي. نو دقه شان چې کله ستا د الله سره محبت شته خو یره دې نشته یا دې تمه نشته، نو بیا هم ستا عبادت کامل نه دی. نو ګوره د الله بندګي به هله کامل کېږي چې دا درې ونه چې ته وې مونځ کامه ولې کې دا مونځ د الله سره مې محبت هم دی، یوه خبره شوه، د الله رب العالمین نه تمه هم کم د جنت، د الله رب العالمین نه یریږم هم، دا درې ونه خبرې چې راجمع شوي تا بندګي کامله ده. او که دې درې ونو کې یو هم نه و نو بندګي دې پوره نه ده، بیا عبادت دې پوره نه دی. که تا مونځ کو، زکات، حج، جهاد، دعوت، تبلیغ، دا چې څه دي چې څه دې کول د نیکۍ کم کار دې کو، پای کې به دا درې ونه خبرې ذهن ته راولي چې د الله سره مې محبت هم دی ځکه دا کار کوم، د الله نه یریږم هم، او د الله رب العالمین نه تمه هم کومه. او دا درې ونه قرآن کریم ذکر کړل دي په یو ځای کې لکه سورت بنی اسرائیل 57 نمبر آیت کې الله رب العالمین دا ټول ذکر کړل دي. بیا عبادت چې کوم دی عزتمندو دا په دوه قسمه دی، په درې قسمه عبادت دی. یو د زړه عبادت دی، بل د بدن عبادت دی، او بل د مال عبادت دی. قلبی د زړه، بدنی د بدن د نور بدن، او مالی د مال. بیا عبادت قلبی په 9 قسمه دی، د زړه بندگی بیا په څو ده، په 9 قسمه. یو محبت دی، یو امید دی، یو یره ده، بل اخلاص دی، بل توکل دی په الله باندې توکل، بل انابت دی الله ته رجوع کول، بل فکر دی، بل تصدیق دی منل، او بل نیت دی. دا 9 قسمونه شو، دا د عبادت قلبی د زړه د بندګۍ دغه 9 قسمونه شو. بیا عبادت بدنی، د بدن عبادت دا په 2 قسمه دی. یو د حواس ظاهری د بدن دا غي عبادت، او یو د حواس باطنی د بدن دا غي عبادت. حواس ظاهری 5 دي او حواس باطنی 5 دي. حواس ظاهری لکه د اوریدلو قوت دی، دغه شان د کې د لیدلو قوت دی، دارنګه د څکلو قوت دی، او د نیولو قوت دی، او د بویولو قوت دی. دا 5 قوتونه په دې کې بیا دا هر یو چې کم دی نو دا بیا په 5 قسم بیا دا دی، 5 5 25. دا 5 هر یو بیا په 5 قسمه دی. نو ګوره هر یو په 5 قسمه چې راواخلي، لکه اوریدل، ځینې اوریدل به فرضي، ځینې اوریدل به سنتي، ځینې اوریدل به مباحي، ځینې اوریدل به حرامي، ځینې اوریدل به مکروهي. دغه شاندکی دا ځینې لیدل به فرضي، ځینې لیدل به سنتي، ځینې مباح، ځینې حرام، ځینې مکروه. په دې هر یو کې دا کم قوتونه چې دي نو په دې کې دا 5 جوړیږي. بیا عبادت د حواس باطنی د بدن هغه 5 دي. یو حس مشترک دی، دا په دې دماغ کې دنده حس مشترک دی. خیال دی، خلک وایي زما په خیال کې دا خبره نه وه، خیال دی. قوت حافظه ده، وهم دی، او قوت متصرفه دی چې تصرف کوي. دې کې بیا هر یو په 5 قسمه دی.
ځینې سوچ به فرضي، ځینې سوچ به سنتي، ځینې سوچ کول به جایزي، ځینې سوچ کول به حرامي او ځینې سوچ کول به مکروه وي. دا ټول چې راجمع کې نو عبادت بدني 50 شو، ځکه 5 هغه یو بیا 25 50 دا شو، او 9 عبادت قلبي شو، د زړه عبادت چې کوم 9 هغه شو. عبادت مالیم بیا په 5 قسمه دی، ځکه مال به یو ځای کې لګول فرضي، یو ځای به لګول سنتي، یو ځای به لګول مباح جایز وي، او یو ځای کې به لګول حرامي، یو ځای کې لګول به مکروه وي. نو ټول چې عبادتونه راجمع کې 64 عبادتونه شو، 4 شپېته. نو په دې ایاک نعبدو کې دا ټول موږ الله ته وایو. ګوره موږ مانځه کې وایو خو موږ د دې حقیقت نه خو نه یو خبر. ایاک نعبدو یا الله دا ټول عبادتونه دا 64 عبادتونه الله ستا دپاره کوو، الله دا ستا دپاره دی الله. او بیا د عبدیت بندگی دا یو لوی چیز دی، د کاملو خلقو صفت الله تبارک و تعالی په بندګۍ سره کړی دی. د عیسی علیه السلام د ملائکو د نبی علیه السلام د ټولو صفت په دې شوی دی چې دا د الله بندګانو. نو عبادت یو لویه مرتبه ده، مقام د عبدیت ډېر اوچت دی. نستعین الله موږ ستانه او مدد غواړو، ځکه نعبدو کې اشاره و محنت ته چې عبادت بکې محنت بکې، او نستعین کې اشاره ده چې د الله رب العالمین نه سوال کې دعا بکې، ځکه دا دواړه ضروري دي. یو انسان محنت کوي خو دعا نه کوي، دام غلطه ده. یو سړی دعا کوي خو محنت نه کوي، نو دام غلطه ده. ځکه عبدالرحمن بابا دی وجنوي وای رب رحیم دی خو زمونږ عمل بګوري، او که په سوال جنت ته تلل غواړي دا نشته، عمل بکې نو وروسته به د الله رب العالمین نه بیا دعا غواړي. ابراهیم علیه السلام بیت الله م جوړی، خو د دې سره سره ابراهیم علیه السلام بیا دعا کوي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نو دا د ایاک نعبدو و ایاک نستعین پورې دا چې کوم دی نو دا سبق ویل شو، د دې دا معنا یو ځل بیا واورئ. الحمدلله ټول صفتونه د کمال او د الوهیت او د خدایتوب لله خاص الله لره دي. الحمدلله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي، ټول صفتونه د الوهیت خاص الله لره دي، ټول صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی. الرحمن دا سی ذات دی چې عام مهربان دی. الرحیم او دا سی ذات دی چې خاص مهربان دی. یا الرحمن دا سی ذات دی چې ستې غواړي نو خوشحالیږي. الرحیم او دا سی ذات دی چې ستې نه غواړي نو خفه کیږي. مالک یوم الدین اختیار من او واقدار دی د ورځې د قیامت. ایاک نعبدو صرف ستا بندگی کو مونږه اے الله نه د بل چا. و ایاک نستعین